د سړي په اجازه باندې و زنانې ته د سر ویښتان کوچني کول په شریعت مقدسه کې روا دي او که یا په عوامو کې دا مشهوره سوې ده. وایي که چیرې سړی و زنانې ته اجازه ورکړي نو په هغه صورت کې د ښځې دپاره د سر ویښتان کوچني کول پروا نه لري. آیا په شریعت مقدسه کې د سړي په اجازه باندې و زنانې ته د سر ویښتان کوچني کول جائز دی او که یا؟ د دې مسئلې جواب دا دی چې د زنانې دپاره په هر صورت کې که سړي اجازه ورته کړې وي او که نه وي ورته کړې، په شریعت مقدسه کې د ویښتانو کوچني کول ناروا دي. نن سبا خو زموږ ستاسو په معاشره کې دا یو فیشن ګرځېدلی دی، د زنانو ویښتان کوچني وي او د سړو ویښتان غټ وي. زنانې د سړو چمونه کوي او سړي بیا د زنانو چمونه کوي. د الله رسول فرمایي چې پر داسې زنانه باندې چې هغه د سړو چم کوي او پر داسې سړو باندې چې هغه د زنانو چمونه کوي، پر دې باندې د الله تعالی لعنت وي. الله اکبر! دا څومره د افسوس خبره ده چې پر هغه کس باندې او پر هغه زنانه باندې الله تعالی لعنت ویلی دی چې کومه زنانه د سړو چم کوي او کوم سړی چې د زنانې چم کوي. بقاعده د زنانو دپاره خپل نایان راوتلي، هغه د دې ویښتان په قسم قسم انداز باندې جوړوي. افسوس موږ ستاسو پر حال باندې. موږ تاسو خو دین صرف دا بولو چې زموږ ستاسو پر طبیعت باندې برابر وي، لیکن که کومه خبره په شریعت کې ناروا وه هغه شی په موږ تاسو کې موجود و، بیا اگر سره هغه خبره اورولانه د عمل میدان خو ډیره لري خبره ده، سوای ورو ها خبره بده را لګیږي. نو لحاظه د کومو زنانو چې وریښتان کوچني وي د خدای دپاره په آینده کې ویښتان مه کوچني کوئ او پر دا تیرو ګناهو باندې له الله تعالی څخه بخښنه وغواړئ. په ورځ د قیامت باندې بیا دغه سړی تا ته په ښه باندې نه درځي، حتی و تا ته به د خپل اولاد هم بیا په ښه نه درځي. په هغه سخته ورځ کې که چیرې تا دا زندګي په نافرماني باندې تیره کړې وي، په دې کې دې د خلکو د خوشحاله کېدو خیال ساتلی او الله تعالی دې ناراضه کړی وي. د الله رسول فرمایي لا طاعت للمخلوق فی معصیة الخالق، چې د مخلوق اطاعت به انسان په هغه صورت کې نه کوي چې الله تعالی ناراضه کی. نو الله تعالی پر داسې زنانو باندې لعنت ویلی دی. الله تعالی دې موږ تاسو له خپل غضب او له قهر څخه وساتي. الله تعالی دې زموږ ستاسو پر حال باندې رحم وکړي. نو دا خبره بې ځایه ده چې د سړي په اجازه باندې و زنانې ته د سر ویښتان کوچني کول جائز دي، بلکې د سر ویښتان د زنانې دپاره مطلقا ناروا دي.